امام بخاری رحمه الله چې دا کتاب لیکلو دا مقبولیت اسنه دی حاصل شو دا په خواري سره کې بقدر القد تكتسب المعالي من طلب العلا سهر الليالي چې څوک څومره مشقت کوي تکلیف پورته کوي نو دومره مراتب عالیه او معالی حاصلي من طلب العلا سهر الليالي چې څوک علا غواړي چې الله جل شانه دته مقام بلند ورکی مرتبه عالیه ورکی نو دا غته پکار دي چې غشپی رونی الله جل جلاله چې په دې امت کې کوم افراد پیدا کړي دي محدثین مفسرین ائمه مجتهدین او نور اهل علم حضرات چې دا غي تصانیف او تالیفات مشهور دي په دنیا کې سکار کړي دي الحمدلله تحریکی سطح باندې نو دې حضرات مهنت کړي دي خواري کړي دي امام بخاری رحمه الله هم د دې کتاب په لیکلو کې خواري کړي د 1400 کالو کې دا کتاب لیکل دي او بیا پاغه کې د مختلفو ملکونو سفر کړي بخارا د علاقه او دا غینه علاوه شام او مصر او کوفه او بصره چې دا ډېر هغه زمانہ کې بیل مراکز او حجاز مقدس پاغه کې مکه مکرمه مدینه منوره د ټولو ځایونو ته سفر کړي ناشنا واقعات په امام بخاری رحمه الله باندې راغلي دي بلې کې او د احادیثو د جمع کولو ترتیب یې دا دی چې کله احادیث اغشتي دي نو هغه په کوم انداز باندې اغشتي محدث اول کتل دی او هغه په هر اعتبار سره د غسیرت د ژوند حالات د کردار او عمل د خلکو نه معلومات کړي دي تاسو کړي دي پس دا غینه دا غنه احادیث اغشتي دي چې احادیث اغشتي دا غي بیا څه ترتیب دی دا بیانول ضروری یو واقعہ حضرات محدثین لیکي چې امام بخاری رحمه الله یو علاقې ته لاړو او آلتا چاوته و چې د شیخ صاحب سره او د محدث سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نو چې کله آلتا لاړو نو دا کور و د چاو خولو په نخو پتو باندې غزې ته ورسېدو دروازه وټکولا نو هغه کس راووتو ورته وی چې صاحب تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي وی چې او وی زه د هغې اخذ دپاره راغلم هغه ورته ووی چې صبر وکړه ما نه قچر خلاصه شوي ده او دا نیسم نو هغه شیخ چې کوم بیا نو په قچر پسې روان شو نو هغه قچر چې نیوه نو مونږ هم په دې علاقه باندې چې خره د زمیندار نه خلاصه شي نو بیا ورته تشه جولۍ داسې کوو کور ورته هر یو علاقې مخصوص انداز سره اواز کوي نو خره راشي قچر راشي نو چې تشه جولۍ د محدث نیولې ده او هغه قچر ته اواز کوي نو هغه قچر په هغې تشه جولۍ پسې راغلو چې څنګه راغلو نو دې زر پړی ورسره نو غاړې نه ونیوله قچر او سنګۍ ورته په غاړه کې واچوله او کور ته یې بوتله جولۍ تشه وه نو چې کله یې وتړله دته اوزګار شو امام بخاري رحمه الله ته روان شو هغه ورته وایي چې ته خو روان شو تا خو احادیث باندې اغشتل وی بس زما کار پوره شو وی تا خو احادیث زما نه اغشتلي دي وی چې زه د داسې سړي نه احادیث نه اخلم چې هغه څاروي ته په نیوو کې دوکه ورکوي کیدای شي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې هم دوکه کوي او دا هغه حدیث ته اشاره وه چې یو صحابیه خپل بچی ته आवाज کولو نو اسې موټه بن نیولو او ته وی چې راشه صبر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حالت کې ولیدا وته فرمایل چې ستاسو موټي کې سشتا هغه ته وی چې او یا رسول الله بکی قجوري دي یو دانه د بدانه قجوري وي بکی وته فرمایل کدا موټه ستا خالی وي او په دې کې سنوي نو بیا دا دوکوا وتا نو په ورځ د قیامت د دې باره کې تاسو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې دومره دوکې هم ممانعت راغلی دی چې په هغې کې یو ماشوم سره سړی دوکه وکړي امام بخاري رحمه الله ورته وفرمایل چې ته کله حیوان سره دا دوکه کولی شي نو کیدای شي چې ته په احادیثو کې هم څه کوې نو زه تا نه احادیث نه اخلم نو دومره احتیاط نه کار اخیستی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو بیا د لکونه احادیث یې جمع کړي دي نو د هغې نه پسې بیا اصول حدیث چې څومره دي نخبة الفکر تاسو لوستی دی تقریب النواوی تدریب الراوی او اصول حدیث نور کتابونه دي په هغې کې چې څومره د احادیثو د صحاح طریقه ده
نو هغه ټوله یې کتلي ده او صحیح احادیث یې بیل کړي دي. د هغې نه پس چې کله بیا په کتاب کې د حدیث درج کولو نو اول یې د حدیث لپاره غسل کړی دی د هر یو حدیث لپاره. علامه ابن حجر رحمه الله د فتح الباری په مقدمه کې دا ټول حالات لیکلي. هر حدیث لپاره غسل کړی دی، بیا د غسل نه پس 2 رکعاته مس کړی دی او بیا د 2 رکعاتو نه پس بیا الله جل شانه ته سوال کړی دی چې یا الله دا حدیث خو ما وکتو او دا چې څومره اصول دي د احادیثو نه د هغې مطابق دی، لیکن که ستا خوښه یي نو چې زه په دې کتاب کې درج کړم زما په زړه کې واچو، او چې ستا خوښه ني نو بیا زما په زړه کې واچو چې زه دې کتاب کې نه لیکم. نو د هغې نه پسې بیا د احادیث په دې خپل کتاب کې لیکلي دي. نو دا مقبولیت چې الله جل جلاله ورکړی دی دومره خو هغې کړي.